که د یو زنانه سر د خپل خاون په مخ کې سرتور شي نو آیا په دې باندې دا زنانه ګناهګاریږي او کنه او آیا خاون له په دغه موقع باندې دا سختی په کار ده چې خامخا په دې باندې خپل بیوی ته سزا ورکړي یا غوسه شي بدرد وي چې تا دا سر ولې ښکاره کو دلته جی مسله دا ده چې یو ښځه ده او خاون دی په یو کور کې اوسیږي خپل بچو سره اوسیږي خپل خاون سره اوسیږي نو کور دې ښځې سر د خپل خاون په مخ کې سرتور شي او لپټه پرې وزي نو دا زنانه په دې باندې ګناهګاریږي نه او نه خاون له په دغه موقع باندې دا سختی په کار ده چې هغې ته په داسې موقع باندې سزا ورکړي او تکلیف ورکړي چې تا سر ولې سر تور کو که خاون په دې خیال باندې په دې خپله ښځه اواز کوي چې تا دا سر تور کړی سر دې پټ کا په دې خیال پې اواز کوي چې دا چېرته زما د دې ښځې عادت جوړ نه شي سبا به د بل چا په مخ کې د سر نه لوپټه پرېوتې وي او دا به بیا څه پروا نه ګڼي نو که د دې د وجې نه پې اواز کوي چې دا د دې عادت جوړ نه شي نو دا ښه خبره ده ورنه د دې نه علاوه که د ښځې سر د خپل خاون په مخ کې سرتور شي نو په دې باندې دا نه ګناهګارېږي که داسې کور وي چې په هغې کې د دې سره لیورونه اوسیږي د تره زامن اوسیږي یا داسې کور دی چې په هغې کې د پردې سیسټم نشته د ماما زامن راځي د ترور زامن راځي د تره زامن راځي لرې لرې رشته دار راځي داسې سړي او هلکان راځي چې د دې ښځې نکاح د هغې سره څه ده دا کیږي نو بیا د هغې په مخ کې سرتور سر خو څه کې که نرۍ لوپټه دې زنانه استعمال کړه او په هغې کې ویښته ښکارېدل نو دا زنانه په دې باندې سخته ګناهګاره ده او دا د الله د لعنت مستحقه ګرځي په دې باندې نن سبا زنانو نری لباس اچولی وي نری لوپټۍ په سر کړي وي په هغې کې منځونه کوي خاون پې باندې غږ نه کوي او خاون ترې نه تپوس نه کوي او دا اړو پروا نه ګڼي کومه زنانه چې داسې لوپټه استعمالوي چې په هغې کې د هغې ویښته ښکاري بعضې لوپټې دومره نری دي که دوه درې قطعې هم راتاو کړي نو د زنانه ویښته پکې بیا هم ښکاري نو که په داسې لوپټه کې کومه زنانه مونځ کوي دا د نیت د سره نه تړي د دې مونځ نه کېږي او که کومې زنانه په داسې لوپټه کې مونځ هم کو نو د دې د مونځ نه دی شوی واپس ترې را وګرځئ یا د لوپټې نه علاوه نور بدن باندې داسې لباس اچولی دی چې په هغې کې یا لباس دومره نری دی چې د دې اندامونه پکې محسوسیږي نو بیا په داسې لباس کې د زنانه مونځ نه کوي دا مونځ یې د سره نه کېږي او که مونځ یې کړی دی نو واپس ترې راوګرځئ زما عزتمندو حدیث مبارک کې راځي چې په تاسو کې به د هر اختیارمند نه د خپلو ماتحتو تپوس کېږي چې تا سره په کور کې څومره اختیار دی که نه ستا په بیبي باندې ستا اختیار دی ستا په بچو باندې ستا اختیار دی د دې متعلق به تاسو نه څه کېږي تاسو نه تپوس کېږي نو ای زما محترمه وروره ستا خپل عمل به سمي خو د بیبي د وجې نه به ته په جهنم کې واچولی شي ستا خپل عمل به سمي خو د لور د وجې نه به ته په جهنم کې واچولی شي نن سبا زموږ د پښتو په دې معاشره کې هغه سړی خلکو ته بې غیرته ښکاري چې څوک په خپله دوکان ته راځي او خپلې بیبي له کپړې وړي کور ته ولوړي او راوړي په ګوتۍ کې اغیستي نو زمونږ د معاشرې د ایجوکیټډ طبقه نه ده بعضې ایجوکیټډ طبقه زمونږ د معاشرې د بعضې تعلیم یافته خلک نه دي زمونږ د معاشرې د آزاد خیاله خلک نه دي دوی وایي یاره دا سړی د ښځې نه ډېر مجبوره دی هلکه دا سړی څه دی دا سړی ډېر بېکاره دی هلکه دی د ښځې نه یریږي وګوره ښځې پنځه شپږ پېرې دې دوکان ته ولېږو او رای وستو او په ګوتۍ کې کپړې راغیستې دي او ښځې له کله یوه جوړه وړي او کله له بله جوړه وړي نو زما عزتمندو دا زمونږ د معاشره په غلط طرف باندې تللې ده دا د اسلام نه هټ کر تللې ده ځکه د دې خلکو سوچ او نظریه دا جوړه شوې ده چې څوک په خپل دکان ته راځي او ښځې په چاردیوالۍ دننه کېنولې ده چې ته به بهر نه وځې زه ځمه زه تاله کپړې راوړم ته پکې خوښې که که لس پیرو کې ستا خوښه نه شوه زه لس پیرې ځمه راځم 11 پیرې ځمه راځم خو ته به په خپله بازار ته نه ځې ښځې له خپل اختیار نه ورکوي خپلې واګې په خپل لاس کې نه ورکوي مهار پې باندې واګې پې باندې نه ورچوي چې زه لاړ شم په خپل سر باندې چې کوم دی دوکانونو کې بېدبي دي ما پې د دوکاندارانو سره په خپل سر باندې ګپې ولګوه او کپړې ته او په بهر چې ګرځي نو په بوخره کې ګرځه او چې څنګه د دوکان په درشل باندې خپه ور واړی نو بیا بوخره اوچته که او په ښکاره مخ باندې د دوکاندار سره څه کوه ګپې لګوه د هغه سره خبرې کوه د هغه سره ډیلینګ کوه نو زموږ د معاشره په غلط طرف باندې تللې ده د دې سیکولر خلکو ذهنونه داسې دي که یو سړی بیبي له کپړې وړي راوړي نو دوی ته دا بې غیرته او دوس ښکاري چې دا ښځه پې باندې تکړه ده خو دا خبره د اسلامي معاشرې نه ده ښه دا خبره د هغه معاشرې ده چې کومه د اسلام نه په بل طرف باندې تللې ده دا غیرتي سړی دی اسلام دته غیرتي سړی وایي بې غیرته سړی هغې ته وایي چې هغه خپلې ښځې ته ووایي چې ته خپلې واګې په خپل لاس کې ورکړي چې ته په خپل سر باندې ګرځه دې ته بې غیرتوب وایي او حدیث مبارک کې راځي چې دیوس به جنت ته داخل نشي نو صحابو تپوس وکړو چې د الله پیغمبر دیوس چاته وایي نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې دا هغه کس دی چې د بیبي په بدکارۍ کې اخته یو دته ښه پته وي د هغې باوجود دی د خپله بیبي نه منې کوي نو دې کس ته څه ویلی شي دې کس ته دیوس ویلی شي او نبی علیه السلام فرمایي چې په آخره زمانه کې به داسې ښځې راشي کاسیات عاریات چې کپړې به اغوستې او بربنډې وي نو علما یو معنی دا کوي چې یا خو به دا لباس دومره نری چې د دې دا بدن به پکې څه کېږي دا به پکې ښکاري او یا به دا لباس دومره تنګ وي چې د دې د بدن اندامونه به پکې ښکاري نو دا په لغړه باندې څه ده دا حساب ده مائلات ممیلات چې بهر ته وځي نو لباس او انداز به داسې اختیاري چې خلک ځان ته مایله کړي او په خپله بل ته مایله شي نو د الله پیغمبر فرمایي چې الله په داسې ښځو باندې څه رالیږلی دی
لعنت را لېږلی دی. نو لهذا تاسو کې به ګورئ د هر یو مشر نه د خپل ماتحت د لوریانو او د خپلې ښځې او د خپلې بیبي په باره کې څه کېږي پوښتنه به کېږي چې آیا دوی د خلکو نه پرده کړې وه که نه وه کړې. نن د پښتون په معاشره کې د لاس میلاوهلو رواج ډېر زیات عام دی چې د کومې زنانه د کوم کس سره نکاح کېږي د لیور سره لاس میلاوي، دا د تره د زوی سره د ماما د زوی سره د ترور د زوی سره لاس میلاوي، دا په سخته ګناه کې مبتلا ده. دا د یو ښځه نه وي چې دا خو زما د تره زوی دی ماته د رور په شان ښکاري، دا د یو ښځه نه وي چې دا خو زما لیور دی ماته د بچي په شان ښکاري، دا د یو ښځه نه وي چې دا خو زمونږ رشته دار دی ماته د رور په شان ښکاري. دا خبرې غلطې دي او وایي زمونږ زړه صفا دی، زمونږ په زړه کې څه نشته. نو زړه د فاطمې رضی الله عنها ډېر صفا او که ستا ډېر صفا دی، زړه د حضرت عایشې ډېر صفا او که ستا ډېر صفا دی، زړه د امهات المؤمنین ډېر صفا او که زمونږ او ستاسو زړونه ډېر صفا دي. د صحابو او د بیبیانو زړونه په اول نمبر صفا و چې هغوی الله منع کړه چې لاس به نه ورکوئ نامحرم له. نو ما او تعالی څه حق جوړېږي او څه جواز جوړېږي چې دا زما رور دی او دا دی او زه که د سره لاس میلاومه نو خیر دی. نو لهذا د دې خبرو خیال وساتئ او په دې خبرو باندې په معاشره کې نظر وساتئ او که وی نه ساتئ نو را روان نسل ته را روانو بچو ته به د معاشره زموږ د خپله لاسه خرابه شي او وبال به موږ په قبر کې پراته یو موږ او تاسو پسې به راځي او د قیامت په ورځ به د دقې د وجې نه زموږ او ستاسو نه څه کېږي تپوس کېږي. دا ضروري پیغام او دا د اصلاح او د نصیحت نه ډک پیغام چې څومره تاسو نه کېدی شي نو خلکو ته ورسوئ.